بل یو ملګری دی سودیس افریدي د پوښتنه کړې ده چې دوی وایي چې آیا د جمعې په ورځ باندې په کور کې د ماسپښین لمونځ دا څوک کولی شي بغیر د عذره؟ د جمعې په ورځ باندې خلک په کور کې د ماسپښین لمونځ کوي، یا په اول جمعې لمانځه نه مخکې کوي یا بعد کې کوي. دا ډېره اهمه مسله ده. یو خو دا خبره چې د کوم ښار کې جمعې لمونځ فرض دی، واجب دی، په کوم ښار کې قصبه کې، نو په دې کې که څوک په کور کې لمونځ کوي د هغه لمونځ مکروه دی، مکروه تحریمي دی، یعنی واجب الاعاده د لمونځ نه کېږي. خبره باندې پوه شو که چې کم کسان قصبه کې اوسي، په لویه قصبه کې، قریه کبیره کې، یا په ښار کې اوسي، په دوی باندې جمعې لمونځ فرض دی، نو دوی په کور کې په اول وخت یا په آخر وخت د جمعې لمانځه نه مخکې یا بعد دوی دپاره لمونځ کول، د جمعې لمونځ دوی باندې فرض دی، نو ماسپښین لمونځ دوی نه کېږي، جمعې لمونځ به کوي. اوس یو عذر دی، هغه خلک چې ښار کې اوسي یا په قصبه کې اوسي، څه عذر یې دی، چا تړلی دی یا څه ډیوټي د تلی نه شي، عذر یې دی، نو هغه یا زنانه دي په کور کې، نو هغو به یا مسافر دی، نو دوی باندې خو د جمعې لمونځ بیا فرض نه دی که نه، نو دوی ماسپښین لمونځ د جمعې لمانځه نه مخکې هم کولی شي، بعد کې کولی شي. د دوی دپاره وخت د ماسپښین بانک چې وویلی شي، بس د ماسپښین وخت چې داخل شي که نه، نو کم سړی چې عذر لري، په ښار کې اوسي، په قصبه کې اوسي، دوی دپاره د جمعې لمانځه انتظار ضرورت نشته ده. جمعې لمانځه نه مخکې هم کولی شي، بعد کې کولی شي، ماسپښین لمونځ د دوی کېږي. چې کم خلک معذوره دي چې جومات ته راتللی نشي. بله خبره دا ده چې کم خلک په ښار یا په قصبه کې نه اوسي، په داسې ځای کې اوسي چې په هغو باندې جمعې لمونځ فرض نه دی، لرې دی، 2 کیلومتره یا څومره پورې لرې دی، دا کلی د جمعې لمونځ ته نشي راتلی، یعنې په دوی باندې فرض نه دی. نو دغه خلک د ماسپښین لمونځ به جمع سره کوي، جمعې لمانځه ته انتظار دی نه کوي. بس ماسپښین چې بانګ وویلی شو، اذان وشي، داخل شي، نو دی کولی شي، دوی دپاره په جمع سره یې کولی. او چې کوم خلک په ښار کې او په قصبې کې اوسي، دوی د جمعې والا لمونځ چې نه کوي، ماسپښین جمع به هم نه کوي، هغه مکروه ده. ماسپښین عذر والا چې دی هغه ځان ته بیا وکړي. او چې کم خلک د جمعې لمانځه نه پاتې شي، هغه ځان ته بیا د ماسپښین لمونځ وکړي. او چې کم خلک ښار کې نه اوسي، دیهات کې اوسي، نو دوی به ماسپښین لمونځ په جمع سره کوي، جومات سره به کوي. او چې کم خلک په ښار کې اوسي، هغه په جومات کې جمع نه کوي، په خپلې محلې کې. چې ښار نه بهر اوسي یا په وړه کلي کې اوسي، هغه به ماسپښین جمع کوي. نو هغې دپاره دا نه ده چې جمعې لمانځه نه مخکې یا بعد، چې مخکې یې وکړه که بعد یې وکړو، خو چې ماسپښین وخت داخل شوي. دارنګې زنانهو حکم دی چې زنانه د په باندې جمعې لمونځ نشته، نو دوی که چې ماسپښین وخت داخل شي، نو دوی ماسپښین لمونځ کولی شي، ځکه جمعې لمونځ په دوی باندې شته نه. او که زنانهو دپاره په جوماتونو کې، مسجدونو کې ځایونه جوړ شوي دي، هغلته د جمعې لمونځ ادا کوي، نو دوی دپاره د ماسپښین قایم مقام ګرځي، د دوی جمعې لمونځ هم ادا کېږي. امید دی چې دا مسله به تاسو زده کړي، او په دې کې زموږ سره دا تعاون وکړو چې نورو خلکو ته یې ورسوي. دا ډېره اهمه مسله ده، شیر یې زیاته کوي چې تاسو صدقه جاریه شي او خلکو ته دا مسله ورسي.